ښوونځی ستاسې په کور کې. السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړې خپرونه ده. زه بشیر احمد محمدي مو هرکلی کوم. د نن ورځې درس موضوع مو ده د 11 ټولګي د بیولوژي مضمون مربوط بایومونه یا بایومز. مخکې له دې چې په بایوم باندې خبرې وکړو، لومړی باید د بایوم نه مخکې اقلیم او ټولنه وپېژنو، ځکه چې د هغې پېژندل د بایوم په تعریف کې موږ سره مرسته کوي. د ټولنه موږ داسې تعریف کوو چې په یوه سیمه کې د ژوندیو موجوداتو د مختلفو ژوندیو موجوداتو ژوند چې د یو بل سره متقابلې اړیکې ولري او دې ته څه ویل کېږي؟ ټولنه ویل کېږي. متقابل اړیکې موږ په تیرو درسونو کې ویلو چې یو سیمبایوزیز و یا چې د ګډ ژوند و او بل چې کوم و انټاګونیزم یا دښمني وه. نو دغه ژوندي موجودات په خپل منځ کې یا ګډ ژوند ترسره کوي یا به یو بل د غذا په ډول باندې څنګه کوي؟ استعمالوي. دې ته ویل کېږي چې ټولنه. بل اقلیم دی. اقلیم موږ داسې تعریف کوو چې د کال په اوږدو کې د یوې سیمې د تودوخې، رڼا او همدارنګه د اورښت منځنۍ درجې ته اقلیم ویل کېږي چې په یوه سیمه کې دغه شیان رامنځته کېږي. یعنې لکه 4 فصلونه دي، د دې ټولو موږ هغه منځنی اوسط نیسو او دې ته څه ویل کېږي؟ اقلیم ویل کېږي. نو اوس راځو بایوم ته چې بایوم موږ څنګه تعریف کوو. بایوم موږ داسې تعریف کوو چې د ځمکې یوه سطحه یا د ځمکې هغه برخه یا سیمه چې په هغې کې ځانګړي حیوانات او نباتات او ځانګړی اقلیم ولري، دې ته بایوم ویل کېږي. یعنی د ځمکې هغه سطحه چې ځانګړی اقلیم، ځانګړي حیوانات او ځانګړي نباتات ولري د بایوم په نوم باندې یادېږي. دغه بایوم کلمه لومړي ځل لپاره د یو عالم لخوا چې هغې ته کلیمنټس ویل کېږي، کلیمنټس په نامه یو عالم دی، د په 1914 کې دغه کلمه استعمال کړله د دې دپاره. یعنې دغه بایوم لومړي ځل لپاره دې سړي دغه عالم په 1914 کې رامنځته کړی دی. دغه بایوم چې کوم دی دا بیا په د ایکالوجي له نظره دا بیا په 2 برخو باندې ویشل شوی دی یا 2 ډولونه لري. یو ته ویل کېږي د اوبو بایوم یا ایکویټک بایوم ورته ویل کېږي، او بل چې کوم دی د وچې بایوم یا ټیرسټیریل بایوم ورته ویل کېږي. په دواړو کې ځانګړي حیوانات او نباتات او اقلیم موجود دی. هماغه تعریف په دې دواړو کې موږ هم تطبیقولی شو. صرف فرق یې دومره دی چې دا د اوبو پورې اړه لري او دا چې کوم دی د ځمکې د سطحې وچې برخې پورې اړه لري. نو مخکې له دې نه چې په وچې بایوم باندې او د اوبو په بایوم باندې بحث وکړو او هغه مثالونه او هغه سیمې چې په دې بایومونو کې شامل دي په هغې باندې خبرې وکړو. نو بایوم کې تاسې باید 4 شیان یاد لرئ. دغه 4 شیان تاسې ته پکار دي چې باید پرې پوه شئ او یاد یې کړئ. لومړی کلنی اورښت. هر بایوم چې کوم کلنی اورښت لري باید تاسې په یاد ولرئ. دویم چې کوم دی د تودوخې درجه. دریم ژوندي موجودات او څلورم موقعیت چې د ځمکې په کومه برخه کې یا په کوم هیواد کې موقعیت لري. په هر بایوم کې تاسو دپاره صرف دغه 4 شیان مهم دي چې یاد یې کړئ چې یو بایوم کلنی اورښت څومره، تودوخې درجه څومره ده، کوم ژوندي موجودات پکې ژوند کوي او په کوم هیواد کې موقعیت لري. اوس راځو د وچې بایوم کې هغه سطحې چې په وچې بایوم کې شامل دي، هغه سیمې چې په وچې بایوم کې شامل دي، د هغې باندې بحث کوو. په دې کې لومړنی چې کوم دی استوایي باراني ځنګلونه دي. استوایي باراني ځنګلونه یا دې ته ټراپیکل رین فورسټ ورته هم ویل کېږي. دغه بایومونه دغه د وچې د بایوم یو ډول دی چې اکثریت یې په افریقا په دغو هیوادونو کې چې دی زیات پیدا کېږي. کلنی اورښت چې کوم دی هغه د 200 نه تر 400 سانتي متره پورې دی، یعنی زیات کلنی اورښت لري، خو د یو فصل نه بل فصل کې څنګه کوي؟ تغییر کوي. یعنی په ټولو فصلونو کې دومره نه وي، په ځینې فصلونو کې زیات وي، په ځینې فصلونو کې څنګه وي؟ کم وي. تودوخې درجه هم په همدې ډول ده چې د 25 نه 9 سانتي ګریډ پورې ده. دا هم چې دی په مختلفو فصلونو کې توپیر کوي. څنګه چې تودوخې درجه مناسبه تودوخې درجه لري، نو له دې کبله د ژوندي موجوداتو لپاره دا چې دا یو ډېر غني بایوم دی.
یعنې په زیاته اندازه باندې پکې غټ تي لرونکي حیوانات لکه فیل، زبرا یا همدارنګه ترڅنګ چې کوم دی زرافه مختلف تي لرونکي په دې کې ژوند کوي، څخیدونکي ټول په دې کې ژوند کوي او همدارنګه مختلف الوتونکي هم په دې کې څنګه کوي ژوند ترسره کوي. د دې استوایي باراني ځنګلونو موقعیت په نړۍ کې چې کوم دی په مرکزي او جنوبي افریقا کې پیدا کیږي زیات، همدارنګه چې کوم دی په جنوبي امریکا کې، افریقا کې، انډیا او استرالیا کې زیات پیدا کیږي. د دې غټ غټ ځنګلونه هم شته دی او یو چې کوم دی دې څخه تر ټولو غټ ځنګل چې کوم دی دغه استوایي باراني ځنګلونو چې کوم دی هغه امازون په نوم باندې یادیږي. امازون چې دې کې تقریبا 360 میلیونه ونې تر اوسه پورې پیژندل شوي دي، پکې موجودې دي 3600 او د دې ترڅنګ چې کوم دی په دې کې 16000 نوعې چې کوم دي دا د مختلفو نباتاتو پیژندل شوي چې په دې استوایي باراني ځنګلونو کې موقعیت لري. نو دی تر ټولو یو غټ استوایي باراني ځنګلونو له جملې څخه دی. دویم راځو قدرمنو زده کوونکو ساوانا ته. ساوانا دا اصل کې یو ګراسلینډ دی، یو واښه لرونکې سیمه ده. واښه لرونکې سیمې چې کوم دي دا 4 ډولونه لري. یوې چې کوم دی هغې ته ساوانا ویل کېږي، بلې چې کوم دی سټیپي په نامه ده، بلې پریاري په نامه ده، بل پامپاس په نامه باندې مختلف نومونه ورته ورکړي دي، خو ټولې واښه لرونکې سیمې دي. ساوانا هم یو له واښه لرونکو سیمو له جملې څخه ده. په دې کې کلنی اورښت چې دی 90 نه 150 سانتي میټره پورې دی. دا د دې کلنی اورښت دی چې باران پکې کېږي. د تودوخې درجې د 40 نه 9 سانټیګریډ یو برابره تودوخه لري. ژوندي موجودات چې په دې کې ژوند کوي لکه څنګه چې دا یو واښه لرونکې سیمه ده، نو په دې کې ونې یعنې ډېر زیات غټ نباتات پکې نه لیدل کېږي او همدارنګه واښه لري. غټ تي لرونکي پکې ژوند کوي لکه فیل شو، زمری شو، لیوه شو، همدارنګه هوسۍ. د دې اکثریت رمې په دې کې زیاتې ګرځي. او بل شی دی موقعیت افریقا کې پیدا کېږي، انډیا، چین، استرالیا او جنوبي امریکا کې چې تر ټولو غټه ساوانۍ په افریقا کې ده. تقریبا د افریقا نیمایي براعظم د ساوانا په واسطه باندې څنګه شوی دی نیول شوی دی. نو تر ټولو غټې په افریقا کې پیدا کېږي او باقي په دغه نورو هیوادونو کې هم ساوانا واښه لرونکې سیمې موجود دي. دریم چې کوم دی ټایګا یا کونیفیریس فورسټ دي یا مخروطیانو ځنګلونه چې ورته ویل کېږي. کونیفیریس یو ډول نباتات دي، همیشه شنه دي، مخروطیان ورته ویل کېږي په پښتو کې. دا چې کوم دی د دغه ټایګا کې د دې اندازه زیاته موجوده ده. موقعیت یې چې کوم دی کلنی اورښت یې لومړی راځو 25 نه 50 سانټیګریډ کلنی اورښت، یعنې کلنی اورښت په دې کې څنګه دی ډېر زیات کم دی. بارانونه پکې کم کېږي خو ترڅنګ یې بیا واورې په دې کې زیاتې وي. تودوخې درجې په اوړي کې چې کوم ده دا 20 سانټیګریډ پورې ځي او په ژمي کې چې کوم ده -10 سانټیګریډ پورې ښکته کېږي. ژوندي موجودات چې په دې کې دي نباتاتو کې همدغه کونیفیرس چې کوم دي یا مخروطیان چې کوم دي دا پکې موجود دي. ترڅنګ یې کوچني واړه ژوندي نباتات هم شامل دي لکه خیزي یا موسس چې ورته ویل کېږي. نور تي لرونکي چې دي په دې کې یا نور حیوانات چې پکې ژوند کوي هغه هوسۍ، خرس یا بیر، همدارنګه لیوه او الوتونکي مختلف په دې ټایګا کې موجود دي. موقعیت له نظره چې کوم دی ټایګا الاسکا کې چې دا د امریکا په براعظم کې دی، کاناډا، همدارنګه سویډن، فنلنډ، ناروې، کازاکستان، روسیه او شمالي امریکا په دغو برخو کې دغه ټایګا موجود ده او تقریبا دا تر ټولو غټ بایومونو کې شامل دی، یعنې د غټ بایومونو له جملې څخه ټایګا ده. څلورم راځو ټونډرا ته. ټونډرا چې کوم دی دا بایوم په 2 برخو باندې تقسیم شوی دی. یو چې کوم دی دې ته آرکټیک ویل کېږي. آرکټیک دا هغه برخه دی یا هغه بایوم دی، هغه ټونډرا ته ویل کېږي چې دا په شمالي او جنوبي قطبونو کې، یا دې ته پولر ټونډرا هم ویل کېږي. بلې چې کوم دی د الپاین په نامه باندې ده، الپاین ټونډرا چې دا په لوړو ارتفاعاتو کې یعنې د غرونو په سطحو کې چې کوم دی موجود وي. په ټونډرا کې چې کوم دی کلنی اورښت د 20 نه 60 سانټیګریډ دی، کم دی، خو په دې کې همیشه واورې کېږي. د تودوخې درجې چې کوم ده په اوړي کې 10 سانټیګریډ ته پورته کېږي، خو په ژمي کې بیا -10 او د دې څخه هم څنګه کېږي ښکته کېږي. ژوندي موجودات چونکې په دې کې د تودوخې درجه ډېره ښکته ده نو غټ نباتات په دې کې ژوند نشي کولی یا خپل ژوند ته ادامه نشي ورکولی. کوچني نباتات چې موسز یا خیزي، لیور واټس او لیچنس په نامه باندې دا په دې کې څنګه کوي ژوند کوي. یعنې دغه نباتاتو ته ډوارف پلانټ ویل کېږي. ډوارف پلانټ، ډوارف هغه ته ویل کېږي چې دا خپل هغه وده زیاته نشي کولی او د ودې نه وروستو پاتې وي. موقعیت یې چې کوم دی په کاناډا کې وي، په روسیه کې خاص کر سایبیریا چې ورته ویل کېږي په هغه ساحه کې موجود دی، او بل چې دی په ګرینلینډ کې یا سویزرلینډ هیواد کې. په دغو هیوادونو کې دغه د
ټونډرا بایوم څنګه دی موجود دی. پنځم راځو واښه لرونکو سیمو ته. واښه لرونکي سیمې یا ګراسلینډ وخته مې هم درته یادونه وکړله چې په 4 ډولونو باندې ویشل شوی دی. یو یې د هغې څخه څه شی دی دغه په ستاسې کتاب کې عمومي واښه لرونکي سیمې راغستي. کلنی اورښت په دې کې چې کوم دی 20 انچه کېږي. تودوخې درجه 10 سانټیګریډ په اوړي کې وي 10 سانټیګریډ ته اوچتېږي او په ژمي کې چې کوم دی -10 سانټیګریډ ته ښکته کېږي. یعنې دا د تودوخې درجې په لرلو سره چې کوم دی دا د تي لرونکو لپاره ډېر یو مهم بایوم دی چې تي لرونکي پکې ژوند ته ادامه ورکړي. ژوندي موجودات چې کوم دي په دې کې واښه زیات پیدا کېږي ځکه دې ته واښه لرونکي سیمې هم ویل کېږي. خو یو څه اندازه ونې یعنې کوچني نباتات نور هم پکې پیدا کېږي. غټ تي لرونکي پکې ژوند کوي لکه مختلفې وحشي کوم غواګانې چې کوم دي فیل، زرافه، زمری، اوسۍ دغه ټول غټ تي لرونکي پکې ژوند کوي. تر څنګ حشرات هم ژوند کوي. د حشراتو د موجودیت له کبله په هغه ساحه کې ځینې الوتونکي هم هلته کې څه کوي خپل ژوند ته ادامه ورکوي. خو بل موقعیت ته راځو. موقعیت چې کوم دی په اسټرالیا کې، امریکا، نیوزیلینډ، روسیه او همدارنګه په جنوبي امریکا په دغو هیوادونو کې دغه واښه لرونکي سیمې زیاتې دي او په همدغه هیوادونو کې بیا دغه د حیواناتو رمې پکې څه کوي ژوند کوي. شپږم راځو دښته یا ډیزرټ. دښته چې کوم ده دا کلنی اورښت په دې کې چې کوم دی دا 10 سانتي مترو څخه کم وي ښکته وي ځکه په دې کې د تودوخې درجه یو څه اندازه پورې زیاته وي. د تودوخې درجه یې د 10 نه 50 سانټیګریډه پورې ده چې دا ډېره اوچته تودوخه ده. ژوندي موجودات چې پکې ژوند کوي ځینې داسې نباتات دي پکې چې هغې د وچکالۍ سره توافق کړی وي اډاپټیشن یې کړی وي ځکه دلته کې کلنی اورښت د 10 سانتي مترو څخه کم دی. نو هغې کې یو لکه مثال کیکټس یا زکوم په نامه نباتات یا هغه ټاپ روټ پلانټس چې هغې دغه ریښې د ځمکې ډېرې لاندې ژورو برخو ته ښکته کېږي او د هغې څخه اوبه اخلي. نو په دې خاطر باندې په دې کې نباتات ډېر کم پیدا کېږي. ماران، چرمښکۍ، لړم او نور هغه حیوانات چې دغه اوچتې تودوخې سره توافق کړی په دې کې څه کوي خپل ژوند ته ادامه ورکوي. موقعیت یې په شمالي افریقا کې، مکسیکو کې، اسټرالیا، لویدیځه امریکا، اسیا او همدارنګه په کاناډا کې هم شته دی. تر ټولو غټه چې کوم ده هغه په شمالي افریقا کې د هغې ته سهارن ډیزرټ ویل کېږي او دغه سهارن ډیزرټ چې کوم ده دا 3.5 میلیونه مربع میله ځمکه یې نیولې ده. ډېره زیاته ځمکه یې نیولې او تر ټولو کوچنی چې کوم ده هغه د کارکراس په نامه باندې چې هغه په کاناډا کې پیدا کېږي. دی چې کوم دی 1 میل مربع ځمکه نیولې یعنې 1 میل مربع یا 2.6 کیلومتر مربع ساحه یې نیولې ده. نو تر ټولو غټې په شمالي امریکا کې موجود دي. په دې کې تودوخې درجې د زیاتوالي له کبله دا ژوندي موجودات څنګه دي کم دي او ژوند نشي کولی. اتم راځو چپارال ته. چپارال هم یو ګراسلینډ له جملې څخه دی. په دې کې چې کوم دی کلنی اورښت دا د 10 نه تر 50 سانتي مترو پورې ځي او همدارنګه د تودوخې درجې په اوړي کې 10 سانټیګریډ ته یعنې مناسبه ده دومره اوچته تودوخې درجه نه لري. خو په ژمي کې بیا 10 نه تر 12 سانټیګریډه پورې یعنې د دې ژمی چې کوم دی یو څه اندازه څنګه دی ګرم دی. ژوندي موجودات واښه او کوچني بوټي پکې ژوند کوي ځکه دا یو ګراسلینډ دی او تر څنګ یې په دې کې چې کوم دی هوسۍ، وزه، څخیدونکي، ذوحیاتین او الوتونکي چې کوم دی دا شی دا حیوانات چې په دې کې ژوند کوي. موقعیت یې لویدیځ او جنوبي امریکا کې پیدا کېږي، په اسټرالیا کې او همدارنګه په جنوبي افریقا کې په یو ساحه کې چې هغې ته کیپ ټاون ویل کېږي. کیپ ټاون په دغه ساحه کې څنګه دی دا موجود دی. همدارنګه باران یې اکثره په هغه وخت کې وي کلنی اورښت چې کله په دې کې چې د ودې موسم وي یعنې نباتات چې پکې وده کوي په دغه وخت کې په دې کې دغه کلنی اورښت په زیات اندازه باندې موجود یا زیات ترسره کیږي. پاڼې غورځوونکي ځنګلونه یا دې ته ډیسیډیس فورسټ ویل کېږي هغه ځنګلونه چې په دې کې داسې نباتات ژوند کوي چې خپلې پاڼې چې کوم دی د ژمي په موسم کې غورځوي. په دې کې کلنی اورښت چې کوم دی 50 نه تر 2.5 سانټي متر پورې دی. تودوخې درجه 25 نه 30 په اوړي کې ده خو په ژمي کې بیا تودوخې درجه 0 سانټیګریډ ته راځي یا د 0 نه تر 6 سانټیګریډ پورې وي. یو څه ژمی څنګه دی یخ دی. ژوندي موجودات چې پکې ژوند کوي هوسۍ دي پکې، بیور یا د اوبو سپی، تور حرس یا بلیک بیر چې ورته ویل کېږي، همدارنګه سوی، موږک او الوتونکي په دې کې په زیات اندازه پیدا کېږي. موقعیت یې ختیځه امریکا، کاناډا، اروپا، جاپان، چین او روسیه کې زیات پیدا کېږي. په نورو هیوادونو کې شاید هم وي خو دغه چې دي د اصلي موقعیتونه دي. بل د وچې بایوم دی معتدلې واښه لرونکي سیمې یا ټمپریډ ګراسلینډ چې ورته ویل کېږي. په دې کې کلنی اورښت دا د 10 نه تر 100 سانټي متر پورې دی چې یو څه اندازه کم دی. تودوخې درجه
په اوړي کې چې کوم دی دا 10 سانټیګریډ ته او څنګه ده دا یو نمجن اوړی لري یعنی اکثره بارانونه چې کوم دی د دې په اوړي موسم کې وي بل چې کوم دی منفي 10 سانټیګریډ چې کوم دی دا په ژمي کې لري او ژمی چې کوم دی یو څه اندازه وچ یا خشک ژمی لري ژوندي موجودات چې کوم دي واښه او بوټي پکې نباتاتو له جملې څخه واښه دي پکې همدارنګه کوچني بوټي پکې پیدا کیږي او بل غټ تي لرونکي لکه فیل شو اس شو زرافه شوه دغه ټول غټ تي لرونکي په دغه ساحه کې څنګه کې ژوند کوي ځکه دا واښه لرونکي سیمې دي او دغه تي لرونکي چې کوم دي دا اکثره د واښو څخه په غذا په ډول باندې استفاده کوي موقعیت چې کوم دی په شمالي امریکا کې ارجنټاین کې او همدارنګه په اسټرالیا کې زیات پیدا کیږي. راځو معتدل همیشه شنه ځنګلونه یا ایور گرین فورسټ چې ورته ویل کیږي دغه ځنګلونو کې چې کوم دی کلنی ورښت تر 200 سانټي مترو پورې ځي تودوخې درجه یې د 15 نه تر 20 سانټیګریډ پورې ده ژوندي موجودات کې همیشه شنه نباتات یا ایور گرین پلانټ هغه نباتات ته ویل کیږي چې خپلې پاڼې په کلار غورځي یعنې د نور نباتاتو په شان باندې په یو ځل باندې ټولې پاڼې نه غورځېږي بلکې دوی هم پاڼې غورځوي خو داسې نه لکه دا نور نباتات دي وي په دې کې چې کوم ژوندي موجودات حیوانات دي یو بلیک بیر یا تور خرس دی هوسۍ یا ډیر د سنټیپیډ یا سلپخی چې ورته ویل کیږي همدارنګه ایلیفینټس یا فیل او منک یا بیزوګان په دغه ساحه کې په همیشه شنه ځنګلونو کې تقریبا د نړۍ نیمایي دغه ژوندي موجودات په دغو کې ژوند کوي یعنی ډیر د دوی دپاره ډیر یو په زړه پورې بایوم دی همیشه دوی دپاره پکې واښه او مختلف غذا پیدا کیږي موقعیت چې کوم دی په افغانستان کې چې کوم دی لکه په کونړ کې نورستان او همدارنګه پکتیا ولایتونو کې چې کوم دی پیدا کیږي جنوب ختیځ او لویدیځه امریکا کاناډا اسټریلیا اندونیزیا او په مالیزیا هیوادونو کې پیدا کیږي دا د وچې بایومونه اوس راځو د اوبو بایوم باندې خبرې کوو د اوبو بایوم یا ایکویټک بایوم چې کوم دی دا اوبه چې کوم دي تقریبا د ځمکې زیاته سطحه نیولې ده سمندرونو چې کوم دی د 80 نه تر 15% پورې د ځمکې سطحه نیولې ده د اوبو بایوم په خپله باندې بیا په دوو برخو باندې تقسیم شوی دی یو ته ویل کیږي فرش واټر بایوم او بل ته ویل کیږي مرین بایوم فرش واټر بایوم چې کوم دی یا د تازه اوبو بایوم چې کوم دی دې ته ځکه تازه اوبو بایوم ویل کیږي چې په دې کې د مالګې فیصدي 0.1 ده یعنی 0.1% مالګه پکې موجود ده په دې کې کم شیان شامل دي یو چې کوم دی په دې کې جهیلونه یا لیک چې کوم دي لیکس دي پکې پانډ یا ډنډونه همدارنګه سپرینګ یا چینې او ترڅنګ چې کوم دی دغه ټول څه شي دي دا په دې کې شامل دي او بل ریور یا سیندونه دا په فرش واټر کې شامل دي په مرین کې چې کوم دي مرین کې یو چې کوم دی اوشین یا سمندرونه دي یا بحرونه دي همدارنګه چې کوم دی کورل ریف دا مرجاني غونډۍ چې ورته ویل کیږي یو ساختمان نه په سمندر کې دا هم یو بایوم دی او ترڅنګ چې کوم دی ایسټري ایسټري هغه برخې ته ویل کیږي د سمندر چې کومې برخې ته دغه سیند ورداخلیږي یعنی دغه سیند خوله چې سمندر ته داخل شوی دی دې ته چې ویل کیږي ایسټري ویل کیږي سمندر بایوم چې کوم دی دې ته د تروو اوبو بایوم هم ویل کیږي ځکه په دې کې د مالګې فیصدي څومره ده 3 ده یعنی 3% مالګه پکې موجوده ده نو لومړی راځو په مرین بایوم باندې خبرې کوو بیا ورپسې فرش واټر ته راځو مرین بایوم چې کوم دی په مرین بایوم کې بیا خپل زونونه دي دغه بایوم بیا په 3 زونونو باندې ویشل شوی دی لومړنی زون چې کوم دی هغې ته فوټک زون ویل کیږي فوټک زون یا د سمندر د سطحې اوبه سمندر د سطحې اوبه ورته ویل کیږي ځکه دې ته فوټک زون ویل کیږي چې سمندر سطحې اوبو ته په زیاته اندازه باندې د لمر رڼا داخلیږي او په هغه ځای کې پلانکټن زو پلانکټن او همدارنګه کبان هلته کې ژوند کوي دغه پلانکټنونه چې کوم دي دغه د ضیعي ترکیب عملیې په واسطه باندې نوري انرژي په کیمیاوي انرژۍ باندې بدلوي دویمه برخه چې کوم ده هغې ته ډس فوټک زون ویل کیږي یا لږه ژوره د سمندر د اوبو سطحه دا د فوټک زون نه لږه ژوره ده خو د لمر رڼا ورته یو څه اندازه داخلیږي خو په زیاته اندازه نه یعنې په دې ځای کې پلانکټن ضیعي ترکیب عملیه نشي سرته رسولی خو ځینې ژوندي موجودات بیا په دغه برخه کې هم څنګه کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي او
دریم زون چې کوم دی یا اخرنی چې کوم دی هغې ته ایفوټیک زون ویل کیږي یا تر ټولو ژورې برخې ایفوټیک سمندر ژورو برخو اوبه دي یا ژورې برخې دي په دې کې څه دې ته لمر رڼا نه داخلیږي دا تر ټولو لاندې ژورې برخې دي دا چې سمندر په کومو پروینسز یا ولایتونو باندې ویشل شوی په دې کې دا شامل دی په ایفوټیک زون کې داسې ژوندي موجودات ژوند کوي چې هغه ساحې سره یې د هغه ځای کې د فشار سره او همدارنګه په هغه تودوخې درجې سره یې توافق کړی وي نور دلته کې چې وي دې ته ډارک زون هم ورته ویل کیږي یا تیاره زون او همدارنګه دې ته ډیپ سی ژور سمندر نوم باندې هم یادېږي دغه برخه نو دغه دریو زونونو باندې څنګه شوی دی ویشل شوی دی ګرانو زده کوونکو که تصویر ته وګورئ په تصویر کې فوټیک زون چې کوم دی دا تر 200 میټره پورې دی یعنی تر 200 میټره پورې د لمر رڼا راتللی شي او په دغه ساحه کې ځایي ترکیب عملی هم صورت نیسي او پلانکټنونه پکې ژوند کوي بل ډیسفوټیک زون دی ډیسفوټیک زون چې کوم دی دا بیا تقریبا تر 1000 میټره پورې ځي یعنی 1000 میټره پورې دغه شعاع داخلېدی شي د لمر وړانګې د هغې نه وروسته نه ځي دغه کم ته چې داخلېږي دې ته چې کوم ولایت یا پروینس ورته ویل کېږي دې ته ایپیپیلاجیک ویل کېږي تر 200 میټره پورې دی بیا میزوپیلاجیک کې پاسنۍ برخه ډیسفوټیک ته او لاندینۍ برخه ایفوټیک ته دې ته نه داخلېږي لمر او بیا بیتی پیلاجیک چې دا ایفوټیک زون دی تر ټولو اخره پورې دا ټوله ساحې څه شی دا ایفوټیک دی دې ته لمر رڼا نه داخلیږي څومره چې ښکته ځي فشار زیاتیږي چې کله دغه هایډروپیلاجیک ریجن ته راورسېږي دلته کې تقریبا فشار 16000 پاسکال ته رسېږي چې ډېر یو زیات فشار دی نو په دغه ساحه کې چې کوم ژوندي موجودات ژوند کوي که چېرته دې څخه وباسي او بهرنیو طبقو ته یې ویسي بیا خپل ژوند ته ادامه نشي ورکولی نو په دغه ډول باندې چې څومره ښکته ځي په سمندر کې هغومره پکې د لمر رڼا له منځه ځي کمیږي او هلته ژوندي موجودات هغه ساحې سره خپل توافق کړی وي په فرش واټر بایوم کې چې کوم دی موږ وایو چې سیندونه او همدارنګه چینې یا سپرنګ چې کوم دي دا د ځمکې 3% نیولې ده او جهیلونه چې کوم دي دا 1.8% برخه د ځمکې نیولې ده دی هم لکه د سمندر د بایوم په شان یا د مرین بایوم په شان باندې دا هم په مختلفو زونونو باندې ویشل شوی دی یو لومړنی زون چې کوم دی د دې هغه لیټورل زون دی لیټورل زون یا ساحلي سیمې چې ورته ویل کېږي دغه لیټورل زون یا ساحلي سیمې چې کوم دي دا د سمندر د جهیلونو او همدارنګه د ډنډونو دغه غاړې دي چې کومه ساحه یې د خاورې سره په ارتباط کې ده په دغه ساحه کې چې کوم دی نباتات ژوند کوي همدارنګه پلانکټن کوچني کبان ترڅنګ چې کوم دی کلک پوټکي دغه ټول په دغه ساحه کې څنګه کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي بل چې کوم دی لیمنیټک زون دی لیمنیټک زون هم دا چې دی سطحي اوبه دي خو د دې لیټورل یا ساحلي سیمې څخه څنګه دي یو څه لرې پرتې دي په دغه ساحه کې چې کوم دی الجیان او پلانکټن ژوند کوي په دې ساحه باندې د لمر رڼا چې کوم دی زیاته لګیږي کله چې لمر رڼا په دې باندې زیاته لګیږي نو دغلته کې دغه پلانکټن په زیات اندازه باندې پیدا کیږي الجیان په زیات اندازه پیدا کیږي او کوچني کبان هم په همدې ساحه کې څنګه دي زیات پیدا کیږي بل تر ټولو ژور زون یا پروفاونډډ زون دی دا ژور زون چې کوم دی دې ته د لمر رڼا نه داخلیږي کله چې لمر رڼا ورته نه داخلیږي نو په دې کې یوازې بکټریاګانې او ځینې داسې ژوندي موجودات ژوند کوي چې هغه ساحې سره څنګه یې توافق کړی لکه په سمندرونو کې په هماغې ډول باندې دلته کې هم ژوندي موجوداتو دغې ساحې سره توافق کړی دی او په لاندې اخرنیو برخو کې ژوند کوي ستاسې کتاب کې نشته یو بل زون هم په دې کې شته هغې ته بینتیک زون ویل کېږي بینتیک زون د دغه ډنډونو او همدارنګه د جهیلونو لاندې د ځمکې سطحه ده چې کومه لاندې اخرنۍ سطحه ده او د خاورې څخه جوړه شوې ده دې ته چې ویل کېږي بینتیک زون ویل کېږي بل راځو د نمجنو ځمکو بایوم یا هایډروفایټ یا دې ته ویټ لینډ هم ویل کېږي ویټ لینډز لمدې ځمکې یا هایډروفایټ دې ته دغه بایوم چې کوم دی د ځمکې سطحه اکثر اوبو نیولې ده اوبه پکې وي او په دغه اوبو کې چې کوم دی زیات نباتات ژوند کوي همدارنګه په نباتاتو کې چې کوم دی ذوحیاتین لکه چنګښې کبان حشرات کلک پوټکي دغه ټول پکې ژوند کوي خو د نباتاتو له نظره چې په دې کې نباتات زیات دي نو په دې خاطر باندې دا ډېر زیات حاصل خیزه بایومونو له جملې څخه دي ګرانو زده کوونکو دا و د نن ورځې درس تر بیا چې د نوې موضوع سره یعنی د کتاب د لومړي فصل به شروع کوو په روان درس کې انشاءالله ځکه په دې درس کې زمونږ دغه د 11 ټولګي بیولوژي پای ته ورسېدله بیا به پر روان ساعت کې له لومړي فصل څخه شروع کوو او تر هغه ځای پورې به درس ته ادامه ورکوو تر کومه ځایه چې مونږ 80% نصاب تطبیق کړی و تر هغې مو په لایزال رب سپارم هر چیرې چې یاست خوشحاله و آباد اوسئ د الله په امان